بسم الله الرحمن الرحیم. کتابونه یو روایت او یو واقعه لیکي د حضرت سلیمان علیه السلام دور دی. سلیمان علیه السلام لا یو ماش راغی او فریاد ورته وکړه چې اے سلیمان علیه السلام ما سره د انصاف وشي. ستا حکمرانی ستا حکومت ته او ستا په حکومت کې ما سره انصاف نه کیږي. زه د ډیرو مشکلاتو نه او د ډیرو مسایلو سره مخ یم، کمزور مخلوق یم. تاسو انسانان طاقتور مخلوق یې او الله تعالی چې کوم دی حکومت در کړی دی، طاقت در کړی دی. مهرباني وکړه ما ته د دې تکلیف نه او د دې فکر نه او د دې مسلې نه نجات راکا. سلیمان علیہ السلام ورته فرمایي مسله درته څه ده؟ څه تکلیف دی درته؟ چا در باندې ظلم کړی دی؟ ما خو غټ غټ شیطانان او جنات ظالمان په خپلو گرفت کې مضبوط راګیر کړي دي، تا ته چا تکلیف در کړی دی؟ ماشي ورته وی حضرت د هوا د لاسه پریشان یم چې هوا راشي کله مې یو خوا الوزي او کله مې بل خوا الوزي، ډېر ظلم را سره کوي. سلیمان علیه السلام ورته وی ښه وی بیا خو خبره داسې ده چې د انصاف فیصله او د انصاف خبره خو به اله کیږي چې مدعا او مدعا علیه دواړه حاضري. ته خو دا دعوه کوي چې یاره ما سره هوا ظلم کوي، ورګه زه هوام حاضروم چې د هغې خبره م واورمه چې هغه څه وایي. سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړو وی راشه. چې هوا راله نو ماشي وتښتېد. ماشي ته وی الله سلیمان علیه السلام ورته وی راشه که نه چېرته وتښتېد؟ وی درتلی نه شم. نو د دې واقعا نه موږ ته دا خبره ظاهره شوه، د دې واقعا او د دې خبرې نه دا وضاحت شو. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمه الله فرمایي چې د دې واقعا نه دا معلومه شوه چې کله حق راشي باطل به تښتي، چې کله د انسان زړه ته د الله خوف او د الله یره او د الله ذکر دا راشي نو د شیطان وسوسې دا به تښتي. چې څنګه ماشي وتښتېده دکرنګ انسان شیطان لته ورکی د قرآن او د ذکر په ذریعه سره، نو شیطان لته ورکا او په زړه کې الله لا او د الله رسول لا او د الله ذکر لا او د الله قرآن لځای ورکا. شیطان او د شیطان وسوسې به په خپله تښتي په مخه.